رضی الله تعالی عنهم د رسول الله صحابي دی او حکومت یې کو خو په خپل ژوند باندې هغه داسې وکړه چې کله وخت رانږدې شه د وفات نو په خپل ژوند باندې خپل زوی یزید چې د نظام نه وروسته بادشاه مقرر او د خلکو نه بیعتونه واغستل چونکې حکومت هغه سره هلکه پلان کې ګورنر پلان کې ته هم په هغه وخت کې اټونه نه اوس به د اټونو ترتیب دی او نظام دی نو په هغه وخت کې اټونه نه ترتیب همدغه و چې خلکو به د بیعت کړو د بادشاه په لاس نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په ځای څه وکړله خپل زوی چې د نو هغه خلافت منصب هغه ته حواله کړو او د خلکو نه حواله په زور باندې څه کو بیعت کړو پلان کې بیعت وکړه پلان کې بیعت وکړه نو نمبر 2 او په دې کې حضرت بعض ډېر صحابه کرام د دې خلاف چې نه چونکې د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یزید دا د منظم تقوا نشته چې دا سنبال کی نو موږ د په لاس بیعت نکوو موږ د بادشاہ نو حسین رضی الله تعالی عنہ باغی کې و د پسې خط راغی د شام نه چې د شام خلکو خو د یزید بادشاہت ومنو بیعت یې وکړو تا تم دا درخواست او ولیعهد چې کوم ګورنر راغلی او ته وی تم څه وکړه بس زما په لاس بیعت وکړه چې زه هم یزید منم حسین رضی الله تعالی عنہ وی نه داسې نشم کولی ما له مقرره کوي چې زه په دې څه وکړم سوچ وکړم مشوره وکړم د صحابه کرام اکثر صحابه ورسره په دې خفه وو چې نه موږ د یزید په لاس بیعت نه کوو او یزید چونکې ګورنر ته دا خبره وکړه چې بیعت به د ده نه خامخا هلې چې دی ما ومني چې زه بادشاه یم چې دی ومني نور خلک به ومني خو چې کوم چور کې دی خلاف شو نو اکثر خلک به زما د بادشاهت خلاف راځي حسین رضی الله تعالی عنہ چې په حالاتو پوه شو چې حالات خو په مکه کې لا روانېږي به او دلته کې به جنګونه شروع کېږي هغه طرف نه کوفې والا چې په عراق والا او کوفې والا ولګېدل حسین رضی الله تعالی عنہ پسې خطونه شروع کړل 3 بوجه دا د خطونو ډکې شوې چې ته کوفې ته راشه ته کوفې ته راشه موږ ستا په لاس بیعت کوو موږ یزید حکومت نه منو ته هجرت د مکې مکرمې نه وکړو کوفې ته راشه حسین رضی الله تعالی عنہ د مدینې نه لاړو مکې ته راغی او د مکې ځای کې ایثارو نو حسین رضی الله تعالی عنہ حالات ته خلکو ډېر زما په اعتماد کې دی زما حکومت غواړي زما بادشاهت غواړي او یزید نه مني 3 بوجه تاسو سمای 3 بوجه د خطونو ډکې شوي وړومبه حالات معلومو نو خپل د تزوی مسلم ابن عقیل ته کوفې ته ولېږه چې ورشه وګوره چې حالات څنګه دي خلک زما باره کیسه وایي مسلم ابن عقیل چې دی لاړ او کوفې ته ورسېده د کوفې خلکو د ده خپل استقبال ټول خلک راووتېدل او هر یو کس ورته ویې موږ تاسو دی حسین رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې راځه کوفې ته راځه موږ د هغه په لاس بیعت کوو موږ یزید نه منو کوفې ته دې راشي چې روایت لیکلي دي 18000 خلکو 18000 خلک د مسلم ابن عقیل سره ودرېدل وایي موږ تیار یو هغه طرف ته چې یزید ته پته ولګېدله نو د کوفې سره خوا کې بصره وه د بصرې ګورنر ته خط ولېږه پیسې هم درکړو د کوفې د ګورنر هم جوړو خو په هر حالت وي دا خلک به د مسلم ابن عقیل نه اړي دا خلک به د حسین رضی الله تعالی عنہ نه اړي چې د کوفې ټول خلک ما بادشاه وکړي یزید او یزید د معاویه رضی الله تعالی عنہ دی عبد الله بن زیاد دا د بصرې ګورنر و د کوفې ته راغی او د کوفې په جامع مسجد کې چې د نسوکو د دې نه مخکې حسین رضی الله تعالی عنہ چې حالات ته وکتل یو خط یې ولیکو حسین او مسلم ابن عقیل چې حالات ته وکتل یو خط حسین رضی الله تعالی عنہ ته مکې ته راوړیږي چې حالات بالکل ټیک دي 18000 خلک مون سره دي زمونږ خلافت مني مون سره بیعتونه شروع په 12000 خلکو بیعت وکړو مخکې له تیار نو تر آزاد دې طرف ته حسین رضی الله تعالی عنہ خپل اهل بیت 2 کسان دي وسره زنانه دي دا ټول را روان شو علن کې حضرات صحابه چې کوم غټ صحابه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهم دې ټول صحابه وکړي مزه کوفې ته مزه ولې دې خلکو ستا پلار سره عزت نه ستا د پلار عزت نه کړل دې کوفې والو ستا پلار شهید کړل
دی بس تا څه ومني موږ دا غدار دي ورته وي وایي زړونه یې تا سره دي خو تورې دشمن سره دي زړونه یې تا سره دي خو تورې ستا خلاف کې یزید سره دي مزه موږ درته وایو مزه حسین رضی الله تعالی عنہ را روان شو چونکې هغه ته خطونه هم راغلي 3 بوجې او ورسره مسلم ابن عقیل هم خط راولېږه چې راځه حالات بالکل ټیک دي هغه طرف ته چې کله پته ولګېدله عبدالله ابن زیاد راغی او هغه د کوفې یو غټ جامع مسجد او هغې کې تقریر وکړو ورته یې وې زه ګورنر یم د دې ځای زه راغلی یم زه یزید خلکو منلې د شام کې ټولو هغه بادشاه دی زه یې ګورنر مقرر کړی یم تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې تاسو به بیعت کوئ ما سره یزید دپاره او دا د توان که چا زما خبره ومنله پیسې هم درکړو مشري هم درکړو او که کوم کس د مسلم ابن عقیل سره شو نو هیڅ بل نشته سوا د مرګ نه سوا د مرګ نه بل څه نه میلاویږي وجه ده دا تقریر کول او یو پورته ته یو سیټ ته کېده یو سیټ ته کېده په 18,000 کوپیانو کې یو کس هم د مسلم ابن عقیل سره پاتې نه شي دا کشان یوازې پاتې شي څنګه چل دی تاسو ما سره بیعت وکړو چېرته لاړئ او یې خبره ونه پیسې هر څه بدلوي موږ ته مشري هم میلاویږي او پیسې هم میلاویږي موږ تا سره نه یو موږ د هغوی سره یو مسلم ابن عقیل خو ګرفتار شو ورته ویې وجنو دې پرېږدو هغوی په خبرې کوم یو خط لیکم ما حسین رضی الله تعالی عنه ته ویلي دي چې راځه دا اب روان شوي نو چې کوم حال زما دی دا به راځي نو یو رله دا موقع راکړه دویم دا وصیت کوم دلته کې زما خپل خلک دي که زما ووژنې نو زما لاش هغه ته حواله کړه چې ښه شي هغه وی دا خو دې نه لاش خو دې هغه ته نه حواله کوم دا یو وصیت به دې ومنم چې خط به درله ولیکمه اب هغه ته ولیکي به نه دې راځي ولې چې حالات جنګونه جوړېږي نه دې راځي خو لاش دا خو به طور نمونه خلکو ته خو ښکاره به پروت دي چې چا هم د عبدالله ابن زیاد ملګرتیا ونه کړه او ده سره شو نو دا یې حال دی اوږده واقعه د ټیم هم چونکې ختم دی خلک نو هغه طرف ته حسین رضی الله تعالی عنہ سره د اهل بیت را روان شو دې طرف ته حالات تا چلو شو مسلم ابن عقیل دی شهید اب حسین رضی الله تعالی عنہ په لاره راځي د کربلا نه مخکې حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط راورسېدو چې مسلم ابن عقیل خو کوفي والو شهید کړی دی او ته لهذا درخواست دا ده چې هلته مه راځه هغه خپلو ملګري کېنول تر زامن دي ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت سوا پکې څوک نشته د تره زامن د ترونه د ترونه زامن داسې یو خاندان چې د رسول الله ورسره زنانه دي څه کوو مخکې ځو که څه کوو د مسلم ابن عقیل رور وي موږ نه ځو واپس ولې زمونږ رور یې شهید کړی دی موږ به ځو کوفې ته د هغه بدل واخلو یا به شهید شو یا به بدل واخلو واپس نه ځو بس اخر کې د ټولو فیصله په دې وشوه چې واپس نه نشته مخکې وځو یا اخر تر دې چې بس شهیدان نشو فیصله په دې وشوه او مخکې تلل اخر کې دریای فرات خواته ورسېدل د دریای فرات اوبې پې بندې کړې حسین رضی الله تعالی عنہ یو تقریر کې وایي ظالمانو وایي د دریای فرات نه خو خنزیران اوبه څښي د دې دریاب نه خو سپي هم اوبه څښي زه تاسو په ما باندې کړي دي چې زه د رسول الله نوسې یم زه د اهل بیتو یم نو هغه اوبه هم رانه نه راکوئ د کربلا په میدان کې په 10 د عاشورې باندې دا جنګ ونښتېدو او څه وشو دې خلکو عبیدالله ابن زیاد ورته ویل نه دې هلته مکې ته پرېږدو نه دې مخکې پرېږدو یو په یو صورت به ته پاتې کېږي ژوندی چې بس بیعت وکړه ومنه خبره چې یزید بادشاه بس دې باندې به ژوندی پاتې کېږي او چونکې دې وی منم نه دا خبره یزید د خلافت اهل دی نه څنګه ومنم نه منم مړ دې شم خو یزید نه منم جنګ ونښته د کربلا په میدان کې او د اهل بیتو 2 کسان د اهل بیتو د رسول الله د خاندان 2 کسان د کربلا په میدان کې شهیدان شو او بیا دې ظلم ته ګوره عبیدالله ابن زیاد ولګېدو د حسین رضی الله تعالی عنہ نه سر کړ او د اورو دا چونکې یزید لبلیږي هلته عراق شام ته نو سر یې ونه کټ کړی دی او یو خانک کې ایښی دی کرسۍ کې ایښی دی داسې کرسۍ کې ورته ناست دی او ډنډه ورسره ده
کله پر شونډو باندې مبارک باندې وي، کله په پوزه باندې وي. خوا کې یو صحابي ولاړ دی، وایي څوک او دا سردام وایي څوک وایي چې دی ښکلی دی؟ کم دی؟ دی خو ښکلی نه دی، دی خو ښکلی نه دی. نو خوا کې یو صحابي ولاړ دی، ظالمه مه کوه داسې، دا ته څه کوې؟ وایي ما په خپلو سترګو مبارک باندې دا لیدلي دي چې دا شونډې چې ته لښته راولې دا رسول الله ښکل کړي دي. ولې داسې کوې؟ او ما رسول الله لیدلی دی د حسین رضی الله تعالی عنہ پوزه او د رسول الله پوزه یو شان دي. ګورې مه کوه دا ظلم مه کوه، زیاتې مه کوه. خو هغه هغه شانتې وکړو، هغه سر هغه د کربلا د میدان نه او د کوفې نه را روان شو عراق شام ته چې دنو یزید ته راورسېدو. یزید چونکې مسلمان و د معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی و، خو چونکې دا غلطي ته شوې وه چې بس حکومت به حاصلوم. او زموږ او ستاسو دپاره یو خبره ګوره واورئ، زموږ او ستاسو دپاره د صحابو په منځ کې چې څه شوي دي بلکل چپ خاص موږ به څه نه وایو. دا د هغوی بس و دا حالات لیکلو د مخکې نه چې دا به راځي. پیغمبر علیه السلام ته د مخکې نه پیشنګویي وه چې دا نوسې به دی راځي او دی به قتلېږي. خو سبق د کربلا نه دا میلاویږي چې ګوره خپل ځان خپل خاندان شهیدان کړو. خو د الله دین وایي چرې نه منم، خپل ځان او خپل خاندان شهیدان کړو. خو د کربلا په میدان کې مونځ کړی دی، مونځ دې نه دی پرېښودی. ما الله تعالی دا سبق هم راکوي. نن موږ تاسو ژوند ته وګورو، خپل ځان او هر څه شهیدان کوي. د الله دین به مخکې زه به وروسته یم، خاندان به وروسته وي، مال به وروسته وي، اولاد به وروسته وي. نن ما ورته ژوند حالاتو ته وګورو، ځان ته وګورو، نو موږ وایو پیسې پکار دي، ځمکې پکار دي، شهرت پکار دی، عزت پکار دی. او اگر په هغې په مقابله کې موږ د دین نه ډېر وروسته پاتې کېږو نو موږ په هغې ورته پروا نه ساتو. د کربلا میدان د اهل بیتو دا شهادت دا موږ نه دغه یو پیغام راکوي چې چلېږئ صرف په دین چلېږئ، د دین نه هټ کر بله لار مه اختیاروئ. څنګه چې حسین رضی الله تعالی عنه ځان او خپل اهل و عیال او ټولو هغه د رسول الله نوسي، هغه د دین دپاره ځان قربان کړو. خو د الله د دین هغه کم اوټ اچولو، کم خلافت منتخب کېدلو وي دی نه منو، دی د خلافت منصب لایق نه دی، هغه یې پرېنښودو. نو ما ورته خپل ګریوان کې سوچ وکړو، هغه به پر ورځ د قیامت راشي، الله ته به وایي یا الله ستا په نوم باندې مې ځان قربان کړی دی. صحابه به نور راشي دا مې کړي دي دا مې کړي دي، ما ورته به کومه قرباني ښو، ما ورته به کوم اعمال ښو، ما ورته به څه ښو الله ته؟ خپل الله ته خپل اعمال ښول دي، ځان کړول دي د دین دپاره، د آخرت دپاره، د دې قبر دپاره. دنیا خو په موږ او تاسو باندې هر څنګه وي تېره به شي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.